او دا الله پلان کې د خرج مطالبت وشي او د په دغه وخت کې تنده ورته ترش یو خزه او خاوند ډېر غریبان بادشاہ او د ملک هغه مشهور ولا متعلق شي دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سین ډېر انعام ورکړي د خزه وخت سړی ته ملته یو څه ګوره کې انعام تر کو غریبان ول مونږ سره ول نور څه خنشته دا باران شوه د پشکال ډنډې ډکی دي دا بدر توفه منګي کې واجب سر به وتړ او بادشاہ له یو څه چې دا ملک د ملک زما د ملک بهترینه توفه بادشاہ د دوه میاشتو په مزل لري خزه ولا منګي ډک کو دوبو سره ولا وتړل مړلې سر کو ور سره بار لاړه میړې رسخت کو ذات کو چې کور تراله او داسې وکړو او مصلی واچولا دو رکعات نفل وکړ او دعا او په دعا کې وایي چې زن مصلی باز کردا ید نیاز زن مصلی باز کردا ید نیاز رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگار خاون میں د دو میاشتو په مزل باندې لاړ بادشاہ له توفه ورور یا الله پټک منګول راولې دا دعا او زمون خدای چې مونږ جلبار ورا په څه دعا کې تاسو ټول سره ورته دو بادشاہ درخواست یو کو دی او سره راغله ده توفه ورو بادشاہ ورانه باسي څه توفه ورو چې دا ورنه او ته منګه په سر الکه سدي ویجو بمې راوړي دي ماء الجنه د جنت بمې وی د جنت بم بادشاہ ورته سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي اعلی ګلاس راوړل استاد په ایمان وایي چې د دوه میاشتې په منګي کې وب پراتی چې څنګه صحابون به ا بادشاہ ته وګوره وی دې سړی د جنت بر وړي دي او زر راوړي جوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک وکړ یو سایو او وزیرانو ته وی دمتر کې ډله چې د پاکستانیانو غوندې ناس کو هغه ته ولوس کوي چې بادشاہ اوس کې کوم یو وزیر به ونس کې چې دا واقعونه ته ماتې کړي نو هغه مسلمان بادشاہ وی دې سړی ته چې وسړیا تا هډره لوي مهرباني ستاد دې مهربانه هو الله کما سره سقیمت شته زبد دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت او د دوه میاشتو په مزل ماترو خوځي الکنا سړې بوزي خزانه ته دغه منګي چې دا وبې پکې وروړي دا منګي ورته د سرو زرو ده او د دریای دجله په غاړه داسې تیر کې چې دته پته ولګي چې دلته وب دریابونه بیږي او دلته قیمت ستاده وبونو قیمت ستاده اخلاص تاسو خیال راځي نو د دنیا بادشاہان چې وغواړي نسخه او به په سرو زرو بدلې کړي خبره کوي سخه او به د دوه میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه او به په سرو زرو بدلې کړي نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه په نیکۍ نشي بدلوي تاسو خیال نو عرض به دا چې خدای د چا ناراضي شي وای بده د ګناونه ولټوي نو چا ګناونه ملائکه را پیدا کړي نو بچ دام ورته په نیکۍ نو زما عزیزانو التب سودا چې دا یو په یو بنئ یو په لس بنئ په دې قران غوا چې یو دانه ور نو د دې مثال د څه شي د دې مثال دی یو دانی دی چې یو کړي او هغه وږي او هر وږي کې سلسل دانی فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء الله وی आवाज یو په وسو بنی چې زما رضا وشي دینه بنځه نو یو په سوونو یو په زرګونو یو په لکونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی
چې 24 غنټې به هر سړی ته د خدای رضا لټوي. ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پرې راضي شې. نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا هر څه ستا دي. چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي هېڅ هم ستا نشي. دې خبره پوهېږې که هر څه ستا یي هېڅ ستا نشي او چې راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه خو کله زما زړه وایم داړه مې بوڅ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی خبره نه پوهېږي دا نه ځای پېژني نه ناځای پېژني نه خبره پېژني نه سوال پېژني نه جواب پېژني. هر یو سړی یو لندور دی. عزیزان خدای ته ګورئ لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ. اخیری زه بیمار ما داړه به خفه کېږم ډاکټران علاج وغیرہ وغیرہ ایسو چې ایسو نشو یو بوډا ښځه راغله ما ته ویې بچیه دا په تا څه چل دی ما له زما ډېره خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې څه نو هغې ویې بچیه کېده چې زه د علاج بوډا یې ښځه خدای دې وبخښي ما تیل بچیا زړګي لا ډاډ ورکا پخپلا تاسې په وزن کې را زړګي لا ډاډ ورکا پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي لا ډاډ ورکا پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه وی بچیا د خپل زړه لا په خپل ډاډګیره ورکوا بل چانه دا تمه مکوه چې وشتلی زړه لا وسوک ډاډ ورکي بس اوچت پاتې مور میوان یا مې ورته څه چل دی بچی مانځه ټیک پلار مې راغی څه چل مانځه ټیک شو دی بوډا زما علاج چې د خپل زړه لا په خپل ډاډ ورکي د بل نه تمه د ډاډ مکوه چې سکر اور دی وي سکر اور دی یو مور راوړي دا غنم تما مکوه قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوت اچي او راکاږي په زخم بدله پټای دی تقدیر په دې خپله زمانه کې ضرور وګورئ یرونه متعلق شته شکر دې زمانې شته خدای ته اخلاص کړی ما ضرور مې نشته شکر دې خور مې نشته نه مې رور شته او نه مې خور رونه خویندې شته د رونو خویندو حال وګوره که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي اب هم د بیزو غوندې ګوته درکې اچي او راکړکي بلې چې کله به دی مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متخته پټای به در باندې نه نو د خپل زړه باندې په خپله پټای زوی دی قسم په خدای دی چې زوی دی بیله وایي چې خدای کله به دی مردار کړي چې واک مې خپل شي ډېر زامن داسې وایي که زامن پلار یې ټوکېږي ښځې ته وایي مردارېږي نه دا څه ټوخن راته ناست دی ښځه یې وایي خدای مې تې خلاصه کړه بل غمونو نه یې تنګه ښځه پلش ته یې دا وایي او زوی حرامي دا اوس قرآن څه ویلی دي چې ته به مور او پلار ته څه وایې وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکې لکه زه چې ورکوټه ما پر رحم لویا ولما قرآن خدا وی ته مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو خپل ګریوان کې په خپل بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویلو والا څوک هر سړی لوټي نه نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپل ماده د سوچ پیدا شي
सोच सड़ी के दे सड़ी तोब और शराफत पदे तबलीगी जुमात के रहे तबलीगियानो डाला दादा से दाचे द सोच मादा पके पैदाश खबर आवरे दो अहलियत पके पैदाश तासो गोरई उस्तासो दे जान तम गोरई कि मा तनास्ती जमा खबर आवरे और तबलीगी डाले मरकज तवर शई कि बयान की दागी नास्ते तम गोर चे वर्तनास आज वर्तनास्ती नो टोल अंदामुने अगत मुतवजी करी कि द पैगंबर कलाम बयानी के और खुदा कलाम नो वस्त खुदा दर की कि दे डाले सरा कार हो गई दे डाले सरा मरगर्दिया हो गई पर दे डाला कि वर्णन उसे दानोर टोले डाले गोरे गपते फजुल दी बकवास ते द बंदा असरा दा वाहिद डाला दा कि द खुदा असरा ज़ख्पल अमली तौर सेहत मिजाज से दे कि अमली खिदमत पके नशम कोल लेकिन ईमान मिजाज दे कि द सड़ी सान फौकत द मुसलमान के दल वाहिद पदा डाला और द अल्लाह पलार की द खर्च मुतालिबत यूश और दे पदा वक्त तंदे वर्त तरुष द्वैम जल मुतालिबत यूशी नुडा वर्तवाड़ द्रैम जल मुतालिबत यूशी नुशा की वर्ता होते नारावान नु कुरान करीम आगा बयान करे चिकम खल्कना द खर्च मुतालिबा और दा सड़े दादरी सूरत इख्तियार नु दगा माल ची दा दकम जमा करे दे